او یو ډاکټر تجربه کوله نو یو کس ته د زهر ستنوالي وه او هغه کس ته ویل چې تا ته ما د بیمارۍ د ټیک کېدو ستنوالي د انجکشن مې درته والې ده ته به د دې نه بعد انشاءالله ټیک ټاک او روغ جوړ بالکل برابر وای. هغه مریض هم سوچ کړی چې یاره ډاکټر دومره د یقین دهانۍ سره دا خبره کوي نو کېدای شي چې دې سره زه ټیک شم او برابر شم. سوچ یې دی روغوالي طرف ته کاوه. هغه کس چې کوم دی ښه ټیک ټاک برابر شوی و حالانکې د زهر ستنې ورته والې وه خو ټوټل چې کوم دی هغه سوچ نو هغه برابر و بس سړی ټیک شوی و. د هغې نه بعد ډاکټر رالګېدلی و د اوبو ستنې راغستې وه او سړی کلک یو بل رانیولی دی چې سم شه ستن د تمام د زهرو سړی به دوه درې کسه نیولی دی ټیټ او د اوبو ستنې ورته والې ده هېڅ ته شیز وجلی دی چې وجلی دی. د هغې نه بعد ډاکټر په دې رسېدلی دی چې یاره قیصه خو دلته کې ټوله دلته ورانه ده. ویل چې څنګه؟ ویل چې ته مې د اوبو ستن وواله او ته مې ویل چې دا د زهرو ستن ده هغه مړ شو. بل ته مې د زهرو ستنوالي ورته مې ویل چې دا د بیمارۍ د ټیک کېدو ستن ده هغه ورسره ټیک ټاک شو. نو قیصه ټوله په دې ځای کې ده چې دا څه وایي هماغه شانته کې به کېږي. دا صرف او صرف هسې کهاني ده په رښتیا څوک داسې نه کوي چې ډاکټر سړی مړ کړي. دا صرف هسې یو منګړت کهاني ده خو سبق پکې ډېر زیات غټ دی. سبق پکې دا دی د پاکستان کرکټ ټیم دپاره چې پاکستان کرکټ ټیم صرف او صرف دا خبره اورېدلې ده چې پچ ډېر زیات سخت دی د بیټسمینانو دپاره او سکور به بس نه کېږي. په دې ځای کې دا خبره کېنولې ده او هغه چې بل ټیم وګوري هغه هم دغه شانته کې چل وکړي لږ شان کم سکور وکړي. نو پاکستان ټیم په ذهن کې دا خبره اچولې ده چې یاره سکور په دې پچ باندې کېږي پچ ډېر زیات سخت دی. هغه زهر ستنې ته جوړه کړې ده خو دې ته نه ګوري چې لکه ستا وروسته ویکټ روان پهله خو ټیک ده زه صحیح ده ستا دغه بیټسمینانو هغه کنسپټ دا او ذهن کې دا چې ویکټ سخته ده ورې نه کېږي. او اعظم خان دې راځي او په صفر باندې ځي او افتخار دې راځي هغه دغه شانته کې قیسې پکې کوي. خو دا د دې ته نه کتل چې لکه وروسته سکور روان شو نو کم از کم لږ هاي ټارګټ خو له ورکړه. د بال په سر باندې خو بابر اعظم صاحب هم لاول رنزونه کړي دي. بابر اعظم باندې کرټیسیزم هم کومه خو کرټیسیزم موږ په هغه چا باندې کوو چې یاره خپل ټیم مې یو په هغه باندې خامخا موږ خبره کوو. ګنې د انډیا په ټیم باندې کرټیسیزم ولې نه کومه چې د افغانستان په دې باندې هم موږ کوو ځکه چې هغه هم زموږ یو قسم له خپل ټیم دی. دې نه علاوه په بنګلادیش باندې ولې نه کوو په نیوزیلینډ ولې په اسټرالیا باندې ولې نه کوو تنقید چې موږ کوو کرټیسیزم چې موږ کوو زموږ خپل ټیم دی ځکه دا غلطۍ نه ورته موږ ته پته زموږ په خبره اوس نه کېږي خو کم از کم موږ یې په ګوته کولی شو چې یاره دا غلطۍ نه دي دا لرې کول پکار دي. نو خبره د اصل کې دا ده چې دیو د زهر انجکشن یې جوړه کړې ده که چېرته کې ذهن نه دا خبره دی ویستله چې یاره ورځئ پرې وار کوئ ښه برابر ښه کلیر ښه په ازاد زړه باندې ګیم کوئ نو کېدای شي چې سکور وکړي ښه او کېدای شي چې میچ بیا په نوم باندې کې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. خو چې کله ذهن نه دا خبره ایستلې نه وي پچ ښه برابر دی پچ ښه ټیک دی او ورځئ پرې درست دي وباسئ. کلاړي هغه دی چې په سخت پچ باندې تیاره ګیم وکړي. بهرحال خپله رایه راسره ګډ شامله کړئ انشاءالله ملاوي نوي ویډیو کې تر هغه دمه الله کې اجازه د الله پامان.